حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې کله وورئ چې په یو علاقه کې طاعون دی وبا ده نو تاسو هغه ځای ته مه ور داخلې کړئ او که تاسو یو ځای کې یئ او هلته کې وبا راله نو بیا د هغې نه وځئ مه ځکه که تاسو ووتئ نو دغه وبایي اثرات به نور علاقو ته ځان سره یوسئ نو هغه خلکو ته به نقصان شي او که تاسو ووتئ نو دا چې کوم مریضانو پس تاسو په علاقه کې د دې علاج به څوک کوي د دې خدمت به بیا څوک کوي چې تاسو ته لاړ شي لاس میلاول او خپلو کې کېناستل مشورې او خبرې اترې دا خو زموږ نه څوک اخیستی نه شي خو که خدا ناخواسته خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي یو کس سره ته لاس میلاو کړي او هغه چېرته داسې کس سره لاس میلاو کړی چې هغه ته دا مرض لګېدلی او د هغه جراثیم ده ته رامنتقل شو او ده بیا سلو کسانو سره مصافحه وکړه او هغه سلو کسانو ته د ده د لاسه دغه جراثیم منتقل شو نو ذمهوار به یې څوک یا دغه سړی چې بار ګرځېدو خلکو سره لاسونه میلاول دی بیا خپل کور ته لاړو او خپلو ماشومانو سره بیا مصافحه وکړه خپل بچي ته په سر لاس راښ کړو خپل بچی د لاسه نیو او هغه وړوکی ماشوم د یو څو کالو د یو څو میاشتو هغه ته د خپل پلار یا د خپل رور دا مرض کور ته یوړو د دې به څوک ذمهواري نو په خپلو ماشومانو باندې رحم پکار دی په خپل ځانونو باندې رحم پکار دی په خپلو مسلمانانو رونو باندې رحم پکار دی او خیر د صبر د انسان کوي لاس میلاولو په ځای په السلام علیکم باندې اکتفا سړی وکړي دا هم د څه محدود وخت دپاره او د الله د عذاب نه خو هر وخت یریدل پکار دی که یو سړی وایي زه د وایرس نه نه یریږم مونږ وایو د وایرس خبره نه ده دا د الله د عذاب خبره ده د الله د عذاب نه مونږ هر وخت یریږو دا خو به کافرانو چې د عذاب نه به نه یریدل هغوی به وی فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین دا ته چې مونږ سره د عذاب کومه وعده کې او د عذاب نه مونږ یری وی راوله را باندې دغه عذاب که ته رښتیا وی پیغمبر ته به عذاب را باندې راوله نو کافر به د عذاب نه نه یریده مونږ مسلمانان مونږ د عذاب نه یریږو او مونږ د الله جل شانه د قهر نه یریږو نو مونږ به توبه مباسو استغفار بکو ذکرونه بکو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او یا صرف دغه چې استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب یا دا یو ټکی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دغه ډېر وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ډېر وایي حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډېر وایي الحمد شریف ډېر وایي قل هو الله احد ډېر وایي او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا خو چې درې پیرې سارو ماښام او موجوده حالاتو کې چې وزله سارو ماښام ویلی شي او که د دې نه هم زیات څوک وایي نو فایده شته دی نو دعاګانې ډېرې پکار دي د الله د عذابونو نه یریدل پکار دي او چې د علماو او د ډاکټرانو اصول هغه یو سړی نه مني دا څنګه مسلماني مسلمان خو هغه چاته وایي چې دی به مني چې څوک نه مني نو هغه بیا ځان ته مسلمان په کوم بنیاد باندې وایي نو منل پکار دی خبره منلو کې خیر دی الله جل شانه دی په قرآن پاک باندې او په احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته عمل نصیب کی دا مصیبت دی الله تعالی د پورا عالم اسلام نه د ټولې دنیا نه لري کی الله تعالی دی آسانی راولي الله جل شانه دی زمونږ ټول ګناهونه معاف کی د نیکۍ توفیق دی الله تعالی مونږ ته راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین